مون خلق په کور کې دننه څوک کار کوي نه ښځې سره او چې کوم سړی ښځې سره په کور کې کار کوي نو څونه پې دا خلک بد وایي مړی د ښځې غلامه کوه ښځې سره خدمتونه او بیا بوډۍ ډېره خفه کېږي بوډۍ پېژنې د دی لک موره دی خو ټماټر پرې کړي یا لوګان او باټینګن دې پرې کړي بوډۍ څه وایي زه اوس کوه دا ښځه دې په ځان سواره کړه کوه سره ټماټر پرې کوه نو بوډۍ تا سره چې به دې بوډا پرې کول دې هیر شو تا سره به خدمت نه کو عائشه بی فرمای دا مسئلې د تخیم په دې به ځان پوهوي تش دا نه چې ما تقریر وکړو خبره خلاصه شوه دا مسئلې درته وایم عائشه بی فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی محنت اهله کور کې دننه به د خپلې بیبي سره خدمت کوه چې اذان به وکړه عرصه به غرض الله مړه قسم په خدای د حضور پاک نه زیات محبوب او نیازبین شخصیت بل و جواب راکا او قسم د الله په ذات عائشه بیبي وی ځان له به سپلی په خپله ګنډله دا خوی خوند کوي ښکلې خشته خوی خوند کوي دا ښه خوی دي کور کې ښځې سره کار کول او خدمت کول څه بده خبره خو نه ده دا ته دلته یو بله مسله معلومیږي چې د پردي خوراک به صفت کې او ډېر به وی لږ به ورته نه وی ډېر شی دی او اعلی شی او ګورې مونږ خلک د پردي خوراک صفت نه کوو چا چې ډوډۍ واده کړي مې خیلانه کړي هغوی د غریب 2 لکه او 3 لکه تاوان شوي او چې تاسو ډوډۍ وخورئ او بار روځئ الله نو چې ټوخ کوي نو کنزل ای دا د خدای بې خو باسه ډلې پکې اچولو ډل ابل وی مری راله خرابه کړه داسې به په تالو کې به حرف حلقي به په تالو کې به مری راله خرابه کړه ابل وی ما ته خو پکې تش په اډو کې پنجره پراته څوک یې ما ته سرمن پراته څوک یې ما ته چمړې پراته څوک یې ما ته پانډی پراته ابل وی مړه سخارو چې په کاسې راله وخت ضایع کړه ته داسې د سیکرټري صاحب بچې چې وخت دې ضایع شي او دا خبرې هغه څوک کوي چې ښې ځان د فیمو سپیمو کړي غاښونه کې ډکې وې دا ډکې ولې وې ځان دې را سپیمو که خېټه د نه 5 ګزه مخکې روانه ده او خبرې کې ګناه ده ګورې ناروا دي او ناجایز دي چې کېناستې ړومبی نوړی دې اوچته کړه او پکې ډل څوک چې په روجو کې رښتیا ووایه څوک یې ګریس و پکې ګریس څوک په سارو په دغه کې اچوي په ریړه کې او که په دې کې اچوي نا ګناه خبره شي بس ړومبی نوړی دې واغی چې خراب ورپسې دی به نخرې ولې کې څوک وایي نار پاتې شو جي اوس بد ایمان وګورم چې کور ته لاړ شي او کور وخورئ ځان خو دې پوره نه کړی دی دا مری دې ځان کړی دی اوس د اودسماتي ځای ته منډه وه دا ګناه ده رسول الله مبارک صفت وګوره حضرت انس فرمائی رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یضم ذواقا دا سکی دا شی بدی چتم ندی ویلی دا حرامو بیوی ان اشتهاه وکله وفي روایت ان حبه وکله یو شی به خوخو خونه به وان کرهه ترکه کبه نو خوخ نه به خونه خلاصه یو شی دی خوخی خورا که دی نی خوخ مخورا چې دی تی پریز دی واپس رازا نو نخری ولی که دا خوراک بد بنوائی نن نپس خان دا ناشکری دا دا خوراک اللہ خپکیگی دی خوخی خورا که نی واپس رازا او چه اگر توی دا واده میں دا زوی روڑای میں سنگاوا نو که پاگٹو روجو که دا لدا میخی لره چولی کنا نو موتوی دیر علاوه ډیره مزیداره وه صاحب ډیره خشته وه او ډیره زیاته وه غریب به څونه خوشحاله شي الله به هم خوشحاله یو بله مسله هم درته وایم ګورې بې دعوته پردی ډوډۍ له لاړ نه شي دا هم ډېر لوی ګناه ده حضور پاک فرمایي وی چې څوک بغیر دعوت نه پردی ډوډۍ له لاړ نو دخله سارقا وخرج مغیرا وی غل ورنه ده ورته ډاکوتې واپس راووت غلا دې وکړه ډاکه دې واچو دا ګناه ده ډېر خلک په دې ودونو کې بې دعوته وردن نه کېږي او اکثر دا ماشومان بچي ني دا د سکول نه چوټي کې
او واړه خو دروازه کې ولاړې چې ډله ځي دا پکې میانځ کې وردن نه شي ټولې کورسۍ د دوی نه ډکې شي دې ماشومانو ته چا ویلي چې هغه سړی ورته وایي مه راځه غریب مجرم دی ماشومان نه پرېږدې نو ماشوم ته چا وی چې راځه او ښځو کې دا مصیبت دی چې په کندي کې وادي که نه نو د ښځې په هغه باجا به هم خیر وکړي چې ته لرې خپله ام وله راوغواړې راځه وایي د کاکا د نوسي د زوی واده دی دنیا پې راغونډه شي درونه ګناه ده قسم دی چې ناروا دی بې دعوت یو خبره ته بل هم کوم دعوت قبلول څنګه دي سنت دي بعض علما ورته واجب وي او یو ګورې ست دی په دې مسایلو هم پوه یم یو ست دی ست جدا شي دی او دعوت جدا شي دعوت دا دی لکه ولی جان مولوي صاحب تا ته وایي چې زما له مدرسې دستاربندي د نازې به او بیا به وروسته ورپسې چیمس کې دا دعوت شو یا د سړي د زوی واده یا د زوی سنتي او یا مړی شوي او تا له دعوت درکړي چې ډوډۍ له منازې او ست دیته وای لکه زه په لاره روان یم او دغه د یو سړي له مخې له ورغلم او ما ته وایي چیس کې او ست دی دا دعوت نه دی یو سړي له په لاره ورغلی ورته ډوډۍ خورې حالاتو ته وګوره که نږدې دوست یې او ته هم ورته وږې او هغه هم زړه دی چې تو خورې نو ورځه او که نه ډوډۍ دې خوړلې ده یا وخت د ډوډۍ نه دی یا بل څه وزر دی نو بیا وایي خدای دې وبخه ورته وایه د اوړي 2:30 بجې دي او یو سړی بجلي تللی ده او بار راوتلی ځان ته لمن وایي ګرمي شوې ده ښځه یې مودر او بچي مودر ډوډۍ خلاصه را او ته وله مخې له ورلې او تا ته یې ست وکړو چې ډوډۍ خورې نو ورته وایي خدای دې وبخه ډوډۍ کم ده اوس خلاصه شوې ده ښځه یې ودره او بچي وده دي ګرمي ده بس وایي خدای دې وبخه دا طریقه ده او که هغه راته وایي ډوډۍ خورې او ته وایي اوبه خورو که نه راځه کم ځای کینو دا ګناه ده داسې به نه کي پښتانه یو ټکې وایي پښتانه وایي یو په ست ښه ښکاري بل په نه خوراک ښه ښکاري لکه دا مطلب یاد دی په ست ځکه ښه ښکاري چې د بل مسلمان عزت یې وکړه په نه خوراک دا خو دعوت نه دی یو مثال در کوم چې تاسو پیش کله چې صحابه مدینه منورې ته هجرت وکړه نو نبی علیہ السلام د یو مهاجر او د انصاري په منځ کې ورورولي جوړه کړه یو انصاري د حضرت سعد ابن الربیع رضی الله تعالی عنه او یو مهاجر د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا دواړه یې رونه کړل دا ستا ورور شو نو سعد ابن ربیع عبدالرحمن ابن عوف ته وایي ته خو زما ورور شوې که نه وی راځه زما مال دی چې درسره یې غوټ نیم کم او زما 2 ښځې دي نو کور ته دې درنه کوم چې کومه دې پکې خوښه شوه نو ګوته پې کېده نو زه به هغې له طلاق ورکم چې عدت یې تېر شي تا ته به یې په نکاح کم دې ته څه ویلې کېږي ست عزت یې والا وکړه اوس د دا مطلب خو نه شو چې ښه ده راځه چې دا ما علم نیم کو اوس که موږ ته چا داسې وي ماشاءالله چې ما علم د سره نیم وم او 2 مې ښځې دي یو پکې خوښه که چې تا ته یې طلاقه کم زه به ورته ویم ماشاءالله راځه نه داسې به نه کړي او ورته څه وایي بارک الله فی اهلک و مالک وی خدای دې ستا په ښځه او اهل او مال کې برکت واچوي دلوني علی السوق بازار راته ښایي ما له تجارت چلنا دی بازار یې ورته وښو تجارت یې شروع کړ خدای مال ورکړه چې مال یې ورکړه څو ورځې پسې واده وکړه حضور پاک په مخه ورغی د واده څه نښې نښانې وې پې ماهیم عبدالرحمن دا څه شی دی وی تزوجت امرأة من الانصار وی انصارو کې یو ښځه په نکاح اخیستې ده ګوره ولیمه دې کړې ده نه اولم ولو بشاتن زما رونو دا ست و هغه ورته دعوا وکړه نو تا ته هم چې څوک ست وکړي دعوا ورته کړه زموږ د شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه هغه فرمایل یو سړي چاته وي چې تورې بس کو که شنې بس کو دا ګوره ټیزن ست دی ست هم دی خو ټیزن هم دی ځکه شنې خو خلک هغه وخت کې څکي چې ډوډۍ خوړلی وی تورې بس کو که شنې بس کو هغه ورته ویل اول به تورې وسکو نو بیا به ورپسې ډوډۍ وخورو نو بیا به ورپسې شنې وسکو نو ست به هم په طریقه کې باید سړی وایي چې نس کې
زم چې نرې ته مخکې که خو خبره خلاصه شو ډوډۍ نه خورې نو ستم چې کې لږ په طریقه کوه او دې بل هم نري پکار چې فورا یې قبول کړي یو سړی د دریاب نه یو غاړه او بل غاړو د یو له د کوره ډوډۍ راله نو میان کې خو یې غټ سینو نه پولیس ته نه کیسته نو بل ملګري له آواز ورکړه وی ملګري ډوډۍ خوري مطلب خدا چې ست مې وکړه اوس پورې غاړه او پولو کیسته خوشته نه هغه سره شناز و هغه پړساو او پراسور شو او دې غاړه راغی خدایا پلار خو را پسې را پورې ور چې څنګه راغی وی کوم ځای کښېنمه هغه ورته زما په دا خوله کښېنه چې تا ته پې ما ست کو دلته کښېنه نو ګوره دا د شریعت خلاف کار شو کنه تا ته پته رسپېره چې هغې غریب له خو یو سوکړک راغلی دی ایله د هغه کېږي او تا ته یې ست وکړه بس وی الله دې وبخا ډېره مهرباني اب هم خوشحاله چې ستا هم کار شو بهر کې حضور پاک مبارک څه فرمایي کثیرون ډېر شی دی طیبون اعلی شی دی ورونو الله دې موږ د رسول الله مبارک د سنتو تابعدار کړي چې د هغه د سنتو تابعدار شو زموږ دپاره الله هغه د هدایت رڼا را لېږلې ده او د هدایت ستوري موږ له را لېږلې ده